بسم الله الرحمن الرحيم يذوب الشيطان كما يذوب الرصاص في النار شيطان ولي چاچ بسم الله ویلا من قال بسم الله يذوب الشيطان شیطان ولي کیږي کما يذوب الرصاص في النار لکه څنګه چې قلی ولي کیږي په النار پس کی اور کی ولي کیږي دغه شانت شیطانم ولي کیږي یا لکه په مساله باندې سو جوابونه شو دا د چا په نس باندې متکلمینو په نس باندې وعند الصوفيه او یا لکه پنیز د صوفیای کرامو باندې پاره کې اشاره شوی د مراتب اربعو تصلور مرتبو ته چې یو مرتبه د لاهوت ته بل مرتبه د جبروت ته او بل مرتبه د ملکوت ته کنه او بل مرتبه د ناسوت ته سلور مرتبه دي کنه الکه مرتبه د ناسوت ملکوت جبروت او مرتبه د لاهوت نعوت الجبروت کی اشاره ده کنه سالور مرتبه دي او تانوی سے شریعت و طریقت کې وي یو پکې بل داغه ته هاهوت وي هاهوت ذهن دې پوره شه مالک یو مرتبه د ناسوت دا مرتبه د ناسوت چې د صفات د عباد الصالحین د نیکانو خلق صفات په دې کې تا استقامت اختیار دې ته مرتبه د سوي د ناسوت وتروي استقامت اختیار کو بیا په پتا کې الله صفات د ملائکه بد کې راشي هغه ته بیا مرتبه د ملکوت وي سو ته وي مرتبه د ملکوت او یا لکه پاغه کې د استقامت اختیار نو بیا فیض د صفات د باری تعالی پتا باندې دغه ته بیا مرتبه د جبروت وي او په پاغه کې د استقامت اختیار کو نو بیا مرتبه د لاهوت د الله د ذات نه بدت فیض حاصلېږي ذهنم تور شو لا یو تعریف شو کنه او ادنا مرتبه د ناسوت ته بیا ورپسې د ملکوت ته بیا جبروت ذهن د ترتیب دی یا داسې وایا چې کشف د خلق د تکیږي د مخلوق کشف کېدو نو دې ته مرتبه د ناسوت وي او کو کشف د ملائکو کېدلو ملائک تلیدل کله کله کېږي کنه نو دې ته بیا مرتبه د ملکوت او کو کشف د انوارات او د صفات د باری تعالی کېدلو نو دې ته بیا جبروت وي او کو کشف د اثار د ذات د باری تعالی وو دغه تر بیا مرتبه د لاهوت ذهن د پوره شي هغه به غیر متناهی دي ها په کلمې د جلال کې الله کې مرتبه د لاهوت رحمان کې مرتبه د جبروت او رحیم کې مرتبه د ملکوت او الحمد کی مرتبه د ناسوت ته اشاره شو کنه ذهن د پوره رسیدل خ په تحقیق د مقام کې وایا چې علماء کرام په سو قسمه باندې دي په سلور قسمه باندې دي یو ته متکلمین وي یو ته صوفیای کرام وي او یو ته اشراقین وي بل ته مشائین وي سو قسم دي سلور متکلمین صوفی کرام اشراقین مشائین متکلمین د دین سماوی تابع دي او دلیل د نقل نه پیش کوي دلیل نقل قرآن نه د حدیث مبارک نه کتابونو نه
دې ته څه ویل کېږي متکلمین د دین سماوي تابع دي د چا تابع دي دین سماوي او دلیل پیش کوي د نقل نه کتاب الله نه سنت نه رسول الله او یا لکه خاجي او صوفیه کرام دا د دین سماوي تابع دي او دلیل پیش کوي د قلب نه د سنا قلب نه الکه چې کوم خبر الهام کشفن او توشن خود دین سماوي تابع دي کنه قران او د حدیثو خلاف نه ویږي دې تسویل کیږي صوفیه کرام او یا لکه بل اشراقین دي اشراقین دا د دین سماوي تابع ندي او دلیل د قلب نه پیش کوي دلیل د سنه پیش کوي د قلب نه اشراقین دي کنه شرق نوري ک جوګیان موګیان شو هغه هم ډیر ذکرونه فکرونه کوي او د شریعت خطابي نه دي دین سماوي تابع نه دي او لا اله الا الله دا وایي او ډېر خبرې وتره په ځل کې معلومیږي دا اشراقین دي کنه یا لکه پوه شول او سلورم نمبر شي دی هغه سدي مشائین دي چې لکه دلیل د دین سماوي تابع نه دي او دلیل د نقل نه پیش کوي کتابونو نه فلسفه او کتابونو نه پیش کوي ذهنم ته رسیدلو دلیل د سنه پیش کوي د دین سماوي تابع ندي او دلیل پیش کوي نقل نه دلیل پیش کوي د سنه نقل نه پیش کوي دې تسوي تمشائین وایي الک وجد حصر وجد حصر لقمان سوچ دې برابر دی وجد حسن لا مستدل بخالی نوی مستدل بخالی نوی یا بدلیل د نقل نوی او یا بدلیل د قلب نوی یا بدلیل د نقل نوی او یا بدلیل د قلب نوی د دلیل د نقل نو دلیل بیا به خالی نوی یا به د دین سماوي تابع یا به نوی که د دین سماوي تابع وو متکلمین او که د دین سماوي تابع نو اشراقی مشائین نقل دی کنه او یا لکه کده مستدل دلیل پیش کولو د سنه د قلب نه پیش کولو یا به خالی نوی یا به د دین سماوي تابع وي یا به که د دین سماوي تابع وو صوفیه کرام او یا لکه که د دین سماوي تابع نو یا اشراقی ذهنم پور رسیدلو زیشان پیشوی سوچ دی برابر دی خوشحاله که خفای سو وجه ده خوشحاله سبب نزدې ناستې وایي خوب نه راځي وروسته به خوب راته اچھا خای یا لکه پوه شو د شپې خوب کوه که نه پروګرامونه زیشان ماشوم ده زیشان ماشوم خاجی یا لکه پوه پیشولی ناول نمبر بحث شو اول نمبر بحث پسکیو ایراد د بسم الله الرحمن الرحیم کیو عند المتكلمين او عند الصوفيه الكرام بس دا وشو که ضرورت نشته دویم نمبر بحث دا په اجزاء د بسم الله الرحمن الرحیم کې دي اجزاء د بسم الله الرحمن الرحیم اول جزء په کې تا الله سده
بعد بسم الله الرحمن الرحیم بعد کنا بعد ابن عربی سے فرمائی کنا ټول قرآن دا په سورۃ الفاتحه کې دی او سورۃ الفاتحه په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې دی یا دا سورۃ الفاتحه یا ایاک نعبد و دا په بسم الله کې دی او ټول بسم الله په با کې دا او ټول با په نقطه کې دا او دا ټول نقطه چې دنو دا په کسره کې دا ذهن دې پوره شه او کسره کې خو عجز دی انکساری دا عجز دې انکساری دا نو چې په ځوان کې دې عجز راوست انکساری دې راوستا د علوم د قرآن علوم د سنتو او یا لکه د دنیا او د آخرت فواید وری نصیب کیږي کنه یا لکه کوئی پښول طالبان یو بل باندې اعتراض کوي کنه وای دی باندې دا کسره ولې ورکړه چې کا حرکت د عامل هم د خپل اثر سره موافق د با اثر سره کسره ده کنه اسمه تجر ور کړي کنه او چې د دې د حرکت هم د غي سره موافق شي ذهن د پیور سیدل او یا دا په اعتبار د وزن د واضح سره ده کنه واضح ولا کسره ور کړي یا لکه پوي فشولې اسحاق پیشوي خاجي بسم الله الرحمن الرحیم الک دابا کما بعد یا با للاستعانت دا د امداد د استعانت الک چې بعد استعانت د فارشی ممامنا بيداشي ابتدئ بسم الله شروعكم په امداد د نوم د الله جل الرحمن الرحیم او یا لک با للمصادم احتمال پکې دا دی چې دا الباء للمصاحبه بعد صد پاره دا مصاحبت د پاره دا مالک بیا به معنا دا چې ابتدئ بسم الله شروعكم په مصاحبت په یوځه والد په نوم د الله جل جلاله سره او یا لک یا بعد صد پاره دا با للتبرک د صد پاره دا د تبرک د پاره دا الک فو شروعکم په برکت د نوم د الله جل جلاله سره دا سو احتمال شول درې احتمال شول او یا دا بعد تعدیت د پاره ده کنه بعد صد پاره ده تعدیت الک ز په خپل باندې دومره لائق نه یم او چې زدا کار کوم ابتدئ بسم الله الرحمن شروع کوم دا په سسرا په امدادونو د الله جل جلاله سره په تعاون د الله جل جلاله سره متعدی شو زما دا شروع متعدی شو لره کنه نوم د الله جل جلاله ته وسو احتمال رسول الله صلور احتمال رسول الله خاجي الک د معتزله او د اهل السنه والجماعه د معتزله او د اهل السنه والجماعه په نسبت دا د صد پاره خود دین مخک ځان څخه تمهید یاد وساته سیاد وساته تمهید کې قاعده نمبر 1 قاعده نمبر 1 اول نمبر قاعده دا عند المعتزله پنځ د چا باندې خالق د افعال اختیاریو عباد پخپل باندې خالق د افعال اختیاریو خالق عباد
خپل باندې دي الکه افعال اختیاریه کنه لکه ناستا پاستا ګرځیدل را ګرځیدل اکل شرب وغیرہ دا افعال اختیاریه دي کنه افعال اختیاریه ستوي هغه افعال چې صدور بعد د قصد او د اراده نوي هغه افعال قصد او د اراده نوي ذهنم پور رسیدل دې ته کم افعال وي افعال اختیاریه وتروي نو معتزله وایي چې د افعال اختیاریه او خالق عبادت په خپل باندې خالق دی صحیح ده او د افعال غیر اختیاریه او خالق الله دی د افعال غیر اختیاریه او خالق دا بس دویمه کړه اوله قاعده دا و چې د افعال اختیاریه او خالق عبادت په خپل باندې دي خالق او دویمه قاعده دا ده چې د افعال غیر اختیاریه د افعال غیر خالق الله جل جلاله دې كحركة المرتعش لکه حرکت راواله د سو د مرتعش پیجنې ګوزنی الله دې ته وساتي الکه ګوزنی چې دی نو الکه ګوزنی خدا فعل غیر اختیاري دی چې ها خالق الله نو دې خالق الله دې دا بندن دې زکه د خو په قصد او اراده نشته دي سوق وي یا لکه پوه بشول خبره ده معتزله حرکت د مرتعش ګوزنی الکه دا ګوزنم یو نوع د فالج دا یو نوع د صدا فالج د ذهن له پور رسیدنه دا دوه قاعده شو ده درېم نمبر قاعده د افعال حدموت عند المعتزله د معتزله په نسبت د افعال حسنه او خالق الله دی او د افعال قبیحه او خالق عبادت په خپل باندې دي دا څلورمه قاعده شو د افعال حسنه او خالق الله دی او د افعال حسنه او خالق الله دی الکه سیل رحمی مثال په تور باندې او یاد سکنا نیک اعمال سره کوي جی بس د دې خالق چا پیدا کړی دي افعال حسنه او خالق الله دی او یا لکه د افعال قبیحه او خالق عباد بخبل باندې دي عباد الکه مثلا سرقه پیش په خبره باندې غیبت او دغه شان تر حسد کینه او بغض د دې خالق د عباد بخبل باندې دي زنور قائدین دې یا خلک ویلي دې له الله پاک بدی کې موجود کړي دې له الله پاک بدی کې بس خلک نه ګناه کې ولې لیکلي دې به جهنم کې به ولزم مقرر کړي دا خبره صحیح ده خالق به ها خالق څه شي لیکلي دا په اختیار او کسب سره کوي دا دومره وران دي بس دغه بکې پیش په اختیار د کسب په ورکړې کې نیکی کې او په بدی کې نو په خپل اختیار د کسب سره تا د هغه شروع کړو الله عزوجل وکړه خو ګره جهنم ته به ورزو کې پښو سراجی راته راځي Okay.